أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون سورة انعام ابتدا کے منگوے سورت کے نفی د شرک اعتقادی او فعلی پټول اقسام باندې رد ابتدانا حصہ شروع دا سورت انعام نا سورہ کہف پورے مسئلہ دا خالقیت ذکر کئی دا ربوبیت پا کی ذکر کئی اللہ رب دے دارنگے اعتراضونا و داغی جوابونا بکئی تر دیزائے ہم گن اعتراضونا و داغی جوابونا ذکر شو دے زینا تذکرہ کئی داخل کو چاگی قیامت پورز باندے زانے دنیا کی تاوان کی غرزولن و قیامت پر رضبان افسوسون بکئی مخ کے ہموے دنیا تا واپس راتلل نشتی دل تا بہم دا خبر کئی دنیا کے کورت چاداوی لی چے زد زموارم زبدرلا گناہونو پیٹ بزو چتوم نا اللہ پاغی باندې رد کئی قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوانشیریا کسان چې تکذیب کړل د ملاقات د الله د قیامت د ورځې حتی اذا جاءتهم الساعه د تکذیب کوي تر دې پورې کوي چې کله راشي د قیامت اچانک قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فيها ندی وی افسوس دې په منګ باندې علی ما فرطنا فيها پوج داغه باندې چې کوتاهی وکړو په بار د قیامت کې وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم او دی بو چته خپل گناهونو لرا په خپل شاګانو باندې الا ساما یزرون خبردار ډیر بد دی هغه څه چې داخله کم بوجونه او چتای ومل حیات الدنیا الا لعب ولهو او نه دا ژوند دنیوي اعمال باطله دا سچ دی متاع د ژوند دنیوي الا لعب مگر لوبی دی ولهو او مذاق دی ځان مشغول ولی پاغه سکی چې لا یعنی فوری طور باندې خوشحالی میلاویږي ختمیږي یا وخت به پاس کیږي ټیم وسکه و ټیم پاس کو نو الله وی هغه ته وی چې هغه کې وخت به پاس کیږي لعب هغه ته چې وخت کې وخت به هم پاس کیږي او خوشحالی پکې می او الله هغه ته وی چې خوشحالی پکې نه خو ٹیم پی پاس کیږي ولدار الاخرۃ خیر او خامخا کور د اخرت غوړه د اکسان لپاره تقوا اختیاري افلا تعقلون تاسو عقل نوري کار نه لري قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون یقینا پیجن منګه پویو منګه انه لا يحزنك یقینا غمجن کې تعالی را سچ داخله کی وای فانهم لا يكذبونك یقینا داخله استا تکذیب نہ کئی ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون لیکن ظالمان د الله آیاتونو انکار کئی ابو جهل دا خبره کولا هغه والله لا نکذب محمد من د محمد صلی الله علیه وسلم تکذیب نہ کو ولکن نکذب ما جاء به لیکن من هغه سنمونو چې د کوم وای دته چې د کوم خبره راوړله من هغه نه منو ظالمان خلق توحید نه منی د شرک کئی ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون توحید نمانی
سورۃ یونس کے برازی پلنسم آیات کی وی قرآن کریم نا دا سیزون لری کا دا مکوا توحید خبری مکوا دا شرک رد مکوا منگ بستا ملگری شو دا اللہ دا آیتون نے انکار کی نا اللہ آیتون کو یو توحید دے یو رد دا شرک دے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ یقیناً تکذیب کړی شوی رسولان استانه مخکې فصبروا نو دی صبر کړل علی ما کذبوا پاسمای د دې ما کذبوا دا هغه څه چې دی تکذیب کړی شوی دی او اوزو تکلیفونه ولور کړی شوی دی حتی تام نصرنا تر دې پورې چې راغې پاغي باندې امداد زمونږه ولا مبدل لکلمات الله نشته بدلون کې تعالی کلمو د پاره یا لا مبدل لکلمات الله نشته تبدیلی د الله د کلمو الله چې کومه فیصله کړل او ماغه بې مخکې مو وې رستو د سورۃ انعام کې راځي مخکې خلاصه کې منغوې لا مبدل لکلمات الله کله وې لا تبدیل لخلق الله سوګ مبدل نشتی سو ست تبدیلی نشتی د الله په کلمو کې د الله فیصلو کې ولقد جاءك من نبأ المرسلين یقینا راغلی تا ته واقعات خبر د پیغمبرانو وین کانا کبر علیک اعراضهم او کګرانی پتا باندې اعراض کول د دې فین استطاعت کنت طاقت لري ان تبتغي نفقا فی الارض چې ته طلب کې یو سورې پزما کې او سلمن فی السماء یا سړی اسمان کتا فتات یوم بیات راوړي دي تسنخه ولو شاء الله لجمعهم الهدى کچری الله غتل نه خلک ټول جمع کړي په هدایت باندې فلا تکونن من الجاهلین مکیت جاهلانونا خلق وی تا ځان ته بزرگ وې ځان ته حق وې نزت او کزا سکرامت کوم ته پیش کنا الله وی نشی راوړې ته ستا اختیار نه ده ان کان کبرن علیک اعراضهم فین استطاعت نکته طاقت لري نو راوړزا سکول شي نه اختیارات د الله دي ستا اختیار نشتی کاغه پیغمبر ده نو داغه اختیار په معجزه کې نشتی کو ولی دے بزرگ دے نو داغا اختیار پا کرامت کی نشتی انما یستجیب الذین یسمعون یقینا قبلی آکسان چی اوری والموتا یبعثهم اللہ او مڑی اللہ برا پورتکی اغیل را ثم الی یرجعون اللہ تب تو ورگرزولے کی دلتوئی انما یستجیب الذین یسمعون یقینا قبلی اغا خلق چاغا اوری نو اوری سوک اوری جواندی والموتا لا یسمعون او مڑی خو اوری نا نچی اوری نا نو موتا یبعثهم اللہ نو مڑی بسق قبولتی او کی نو مڑی با اللہ بیارا پورتکی ثم الی یرجعون اللہ ترتو برگرزولے کی مختلف مفسرین ذکر کئی تفسیر مظہری بیضاوی جلالین وی دل تکے دا مڑی چیزی ندا سوک دی دا کافر تشبیح ورکرل دا کافران سرا پسکے فی عدم السمائی پا عدم السما کے تفسیر سراج المنیر نشاپوری خازن عوام داوئی هؤلاء الكفار بمنزلة الموتى لا يسمعون لقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا داخلك لولا نزل علي آيات من ربي ولنازلي پدمانه آیاتنا در رب طرفنا نخول ناراضي ولئن الله قادر على ينزل آية وتوایق ان الله قادر دے پدې معنی چې راولېږي نه خا ولکن اکثرهم لا علمون لیکن اکثر دې خلکو نه پويږي نه خلق پويږي نه بلکې سګي تپوسونه کوي د پیغمبر نه وچ پوچا وما من دابت فی الارض او نشته زنده سر پزماږي کې ولا طائر یطیر بجناحه او نشته سو مرغان چې غالوزی په خپل وزر باندې الا عموم امثالکم مگر دا دلی دي استاسو پشان ما فرضنا فی الكتاب من شی منګه هیڅ کمه نه کړه په کتاب کې د سشي ثم الى ربهم يحشرون بیا بدی خپل رب ته ورجمع کول کیږي دلته کې ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحه الا عموم امثالکم دا ټول مخلوق دے محتاج دی پار سکیں
خوراک کے محتاج دی، مرض کے صحت کے، معرفت دا اللہ، تسبیح آغا کئی، نفع ضرر ورتا، نفع او ضرر آغی ترسی، حاجات اشتی، ناغد غیر اللہ نا نغواری او تل گیا غیر اللہ تا آواز کے نا اللہ وی دا خو مرغان دی، سمر زند سر دی، دا ستاسو پشانتے ڈلی دی، نو آغی سکی او تسکے دلتا ثم الى ربهم یحشرون، بیا رب طرف تا بدا خلق جمع کولے کی گی۔ یو خبر بعض خلق داوی چی حشر آغا چی کی گی نو انسانان بومی او دا نور حیوانات بومی، لیکن عام علماء پدے باندی دی چی حشر دا انسانانو دے، دا پیریانو دے، دا نور سیزنو حشر بنکی گی، بولے آغی تا ضرورت نشتے چی آغی آغو مکلف ندی، کم چی مکلف تی نو دا آغی حشر بکی گی۔ دل دگے یو معنی دا کئی ثم الى ربهم یحشرون، بیا خپل رب طرف تا ددی فیصله دا نو آغا با پدی مانے فیصله کئی دا مرگ، نو اللہ با دی طول مڑکی نو دی بمڑشی، ددی فیصله رب تسپارلشی دا، او بازی وی راپورتکولے کی گی با نوخ کرور با او بیخ کرو ددی یو بل سرا مقابله شی دا دنیا کے ناغی با دا یو بل نا بدلا بواخلی، لیکن عام علماء دالی کی چیکم دخکرور او د بیخکرو خبر شي د حدیث کې ناغه مطلب دا دی چې ظالم او مظلوم، ظالم نه با مظلوم بدله واخلي، او الته کې ایسا بعضی وایي سمیله خو بنی لګېدلی چې دا ټول حیوانات او سچې دا ټول بیا راپورته کوي، نه دا غي بیا راپورته کول د ضرورت نشتی، صرف مکلف خلق به راپورته کی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، کسان چې تکذیب کړل زموږ د آیاتونو، صم کان دی بکمن چاړاګان دي، فی الظلمات پتیرو کی دی، پتیرو کې روان دي، من یشاء الله یضلل، چاله چې وړي الله نو گمراه به کی، او من یشاء یجعل علی صراط مستقیم، او چاله چې او غواړي نو بغرزي پنی غلار باندې۔ قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله، وتوا خبر کی مال کراشی تاسمان عذاب د الله یا راشی تاسمان قیامت اچانک، غیر الله تدعون اید الله نه سوا بل تب आवाज کوي، ان کنتم صادقین کے تاسو رښتونی ای، بل یاو تدعون بلکہ خاص الله تب आवाज کوي، فیکشف ما تدعون، نو لري کی بس تاسو هغه تاسو رابل الله غیتا، ان شاء الله واړي وتنسون ما تشركون، هروي بتاسو بیا هغه چې تاسو کوم د الله سره شریکان کوي۔ ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، یقینا لګلی موږ او متونو داستانه مخکې فاخذ نام بالماسای والضراء، نو راونی ول موږ غیل را په سختو باندې په تکلیفونو باندې، سختی دي، فقر و فاقی دي او مرزون دي، لعلهم يتضرعون، دې لپاره چې داخله عاجزیو کې الله تا، فلولا جاءهم باسنا، نو ولنا کله چې راغی دي تا عذاب زمونږه تضرع دي عاجزی کړي وي، ولکن قصد قلوبهم، لیکن سخشی دي زنون دي، وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، او ډولی کړل دي ته شیطان هغه څه چې د خلکو کوم عمل نه کول، فلولا تضرعوا، دی تضرع ولې نه وکړي، ولې کله چې زمونږ عذاب راغی، ولكن قصد قلوبهم، عذاب پر راغی نو تضرع عاجزی به الله ته کړي وکنه، لیکن زړه سخت شوی دی نو بیا هم نه کوي، په دې دور کې هم داسي کله اللہ رب العزت دا طرفنا سا عذاب راشی، باران په شکل کې، سوکڑے په شکل کې، یا دا زلزلے په شکل کې، دی بیا لګي خاندي ما خپل کم کارونه چې دی کوي داغه نه قلاریږي نه، قصد قلوبهم، زړه سخشی دی وي، فلما نسوا ما ذکروا به، نو کله چې هیر کړی دی هغه چې دی په نوکړه کې د پاغه باندې فتحنا علیهم ابواب کل شی، نو کولا کړی موږ په دې باندې دروازې د عرش آتا اضافه ریو تر دې پورې چې دلوي وکړه، فرح البطر، تکبر وکولو یې وکړه، بما اوتو بسبدای چې ورکړی شی دی لا خزنا بوتن راونی ول موږ دی لرا اچانک، فیزام مبلسون په دغه کې دی نه امید او چپ ناسو د غم د وجنه، یو دل دغه راضی فتحنا علیهم ابواب کل شی، دا هر شی دروازې په کولاو کړي، دا د دې د استدراج په تور باندې دی لا نور مهلت ور کوي، او بل ځکه چې راضی
ناغا برکات و خبر راضی سورۃ اعراف کی برازی 96 کی آل تکے فتحنا علی برکات کل شیء ہر برکتونه د هر شی من کولاو کړ په دی باندې آل تکے برکت ته او دل تکے د دی د هر شی په کولاو شو د دې د شرک او د گمراهی په باوجود نو دې ته استدراج وایي او د شرک د توحید د وجه نه چی ناغه ته برکات وایي فقطع دابر القوم الذين ظلموا نو کړکړې شوې زیر دا کسانو چې ظلم کړو والحمدلله رب العالمین ټول صفاتونه د اولویت خاص الله د پاره دی چې رب دې د ټول عالم قل ارایتم وتوایتا سوچ کړل ان اخذ الله سماکم ابصارکم کہ اللہ اخری تاسو نو وګون تاسو سترګې تاسو مور لګي پزونو تاسو من الہ غیر الله یاتیکم به سوګ الہشته د الله نه سوا چې دری کی تاسو لا انظر کیف نصرف الآیات وګورا څنګه بیانو مونږه د خلکو د پاره آیاتونه سم هم یستفون بیا وګورا د خلکو ته د خلک څنګه اوړي مخړی ولا رایتکم ان اتاکم عذاب الله وتوای سوچ کړل تاسو خبر را کې مالا ان اتاکم عذاب الله کراشی تاسو باندې عذاب د الله نه اچانک او جارتن یا پډا کراشی د نخ سره راشي حال یولکو القوم الظالمون نه بالاکیږي مگر قوم ظالم د شپې راشي د ورځې راشي عذاب چې تاسو ته پته هم نه کله ته پته د ورځې راغې نو هلاکت چې راځي نو بچا برازي و قوم ظالم برازي وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین مگر نرالیگو پیغمبران مگر زیر اور کہ ان کے یر اور کہ ان کی فمن آمن چاچی ایمان اور اصلاح کرد خپل عمل فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون بیر پدی باندې پدی غم جن کیږي والذین کذبوا بآیاتنا کسان تکذیب کړل زموږ آیاتونو یمسهم عذاب رسیبدی تا عذاب بما كانوا يفسقون په سبب دې چې دی فسق کاو قل لا اقول لكم عندي خزائن الله دا خلق لګیا دی وی ته ځان ته رسول وې نو ستا سره پکار دی چې خزانی دی ته ځان ته رسول وې نو پکار دی چې د غیب په خبرو باندې پوهیږي د غیب علم دی ستا سره ته ځان ته پیغمبر وې ځان ته رسول وې نو پکار دی چې ستا صفات د ملائکو په صفاتو په شانتی نو جواب راغې والله قول لكم عندي خزائن الله وتوان يم تاسو دا خبره چې ما سره خزاني د الله دي دا مين دی ویلي چتا ولا علم الغيب نام دا ویلي چې پویم په غیب باندې ولا قول لكم اني ملک او نم ویلي دا خبره تاسو ته چې زم د ملائکو د جنس نه زو نورانی مخلوقم دا مين دی ویلي ان اتبع الا ما يوحى الي زتا بدارین کو مگر دا سوچ وہی کو لکی ماتا قل هل يستوي الاعمى والبصير وتوا برابر کې دې شی لاندې اولیدون کی افلا تفکرون تاسو فکر نو لیکارنا علی وانذر بالذین يخافون او ير اور کا پدې سرا کسان را چیریږي یو شروع چې دی برا چمک رشي خپل رب تعالی السلام من دونی ولیون نبی دې پاره د الله نه سوا سو 200 سفارشی لعلهم يتقون پاره داخله متقیان شي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه مشرع آکسان لنا چرابولی خپل رب لنا سبا و بیگا یریدون وجه غواری دا اللہ رضا ما علیک من حساب من شے نشتے پتا مائے دا حساب داغی نسو وما من حسابک علی من شے او نشتے دا حساب ستانا پاغی بانی سشے فتدردهم نتو اوشڑی آغی لرا فتگونا من الظالمین نشیبت ظالمانونا کتا دی اوشڑل نگورے ظالم بشی ځان خپل ملګری جدا نه کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د خلق وی د ملګری دی لري کا هغه ځنه شم کوله نورو پیغمبران ته ویلی دا لري کا منګ به راشو نه شم کوله سورۃ ہود کې امرازی یو کم دیرشم کې وې شړا الله وی پیغمبر ته وی نا وتوا زنشم شړلې وکذالک فتنا بعضهم ببعض دا اولنی عقبه ده خلق به وی تبه د قران درس کې قران به بیانې خلق به وی تبه د قران باندې پوښوي ولې نور مليان نشتی سو هغه نه پويږي ته پويږي نو تبه جواب کې الیس الله بعالم بالشاکرین الله ته پتوا چې بیان وسوک کوي ناغله علم د قران ورکو
وکذالک فتنا بعضهم ببعض دارنګي ازمیو منګه بعض دینه په بعض باندې لیقولو ناقبت بداشي داخله بو یا هؤلاء من الله علیهم من بیننا آیا دا کسان دي چې الله احسان کړي په دی باندې زمنګ په منځ کې الله دل علم ورک علی السلام بیان بشاکرین وای ولی الله پوانه دیسو پاس شابانه چې هغه بی عالم بشاکرین چې هغه شکر وباسي نو علم هغه چاله ورکو چې هغه علم بیانای ولې د هر شي شکر د هغه په مناسبت سره نو د علم شکر دا دی چې باغی باندې سره عمل وکي علم شکر دا دی چې خلق بیان کی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا او کله چې راځي تعالی تا کسان چې ایمان راوړل په آیاتنا زموږ په آیاتونو باندې فقل سلام علیکم نو تو توای سلام دی پتاسو فقل سلام علیکم اگر اغلی نو تو سلام وایا نیو مطلب دا کله چې ستا خواله راشي کسان چې ایمان راوړل فقل سلام علیکم نو تو توای سلام دی پتاسو باندې د الله طرفنا زما د طرفنا الله وی سلام پیوایا دویم دا سلام علیکم تو مرحبا وایا په خیر وته وایا داغي حوصله اوچته کا فقل سلام علیکم تو اغي ته سلام وایا حوصله ولا اوچته کا حوصله افزایی وکا سلام په غنو مانو باندې راځي یو سلام په معنا د رحمتي یو سلام هغه د ترحیبی یو سلام د دعائی یو سلام د تحیی دا گنو مانو بانے سلام سلام راضی سلام د دعا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الموحدین کے لیکي سلام موتا سلام دعا استو مړو ته چې کوم سلام کولی کی السلام علیکم یا اهل القبور السلام علیکم دیار قوم مؤمنین نو دا سلام چې دا سلام د دعا دی او دعا کې اوریدل هم شرط نه او پاغي کې جواب هم نه یو سلام د انبیاء علیهم السلام دا الله د طرف نه دی انبیاء علیهم السلام ته سلام علی ابراهیم سلام علی نوح فی العالمین یو سلام د استیزان دی السلام علیکم ادخلوا یو سلام د اعراف والو دیں یو سلام د جنتیانو دیں یو سلام پمانه د سالم والی دیں او یو سلام د پارا د متارکی دے سلام د متارکی چې کلا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما نایت د متارکی وئی فقل سلام علیکم من ربکم دا دا اللہ طرف نہ دے یا سلام علیکم دا دا آغی خصوصیت دا وجنا چا اللہ رب العزت دا طرف نہ دا خاص خلق دے نو دا دی بانے زما سلام ہوئے ہوئی کتب ربکم علی نفس الرحمہ لکل استاس رب پخبل زامہ رحمت کول انہو من عامل منکم یقینا خبر دادا چاچی عمل کو استاسنا بدئی پجال بانے سمت آب من بعدی بیتو بووی سرست دین استعاق رد اخبل عمل فانہو غفور الرحیم یقینا اللہ دے بخون کے مہربان وکذالکا نفصل الآیات دویم عقبہ دا خلق بوئی بلا مسئلہ دین دا ازدا سبل سا مسئلہ ہوکا کنا منگ دا سا واقع بیان کا سا قصہ بیان کا بس دا یو مسئلہ شروع کرا شرک دے و شرک دے توحید دے و توحید دے دا بلا مسئلہ چتاو کا نو جواب کئی وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ او دارنگی تفصیل سر بیانو ما دا آیاتونا دا خبر بار بار کوم دا توحید و دا شرک دا لِتَسْتَبِينَ سَبِيلِ الْمُجْرِمِينَ دا پارا چی خوازیشی لارد مجرمانو خوازیشی لارد مجرمانو چابانی بد لگی توحید چابانی دا شرک رد بد لگی اغخ کارشی او کم چی خوخی خپی لگی اغخ کارشی وَلِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَتَوَّا دا خلق بوئی رازا زمانگا ملگرشا شر جوڑی گی جگڑ جوڑی گی دین بخلاص شی وَلِنِّي نُهِيتُ وَتَوَّا يَقِنْ زمان اکڑیشی من أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ چی بندگی دیو کم دا چاچ رحمدت شی دیویم آواز دیو کم چاہتا چی تاسوتا رحمدت شوائی دا اللہ نہ سوا سورت مومن کی ہم رازی دغسی آیت شپک شپیتا کی قل
لا اتبع اهواءکم توا تابعداري نکوم تاسو د خواهشاتو. څوک به وایي دا نه باسي تنزیه غونته کی، نو دا غي جواب دا تاسو چې لګیای تاسو خپل خواهشاتو پس لګیای اخته نزس تاسو خواهشاتو تابعداري نکشم کوله. قد زللتو یقین زو گمراه شیم په دغه وخت کې ما من المعتدین نو بهم زدلار مندون کنا. قل انی علی بینه من ربی. خلق به بیا وی د دې نه احساس سره دلیل شتی. یو سړی دی هغه وی زم منکرم دی وی دلیل پیش کا. یو سړی وی زدا نه منم دا نشتی او دی وی په نشوالی باندې ماته دلیل پیش کاږي. په نشوالی باندې دلیل دلیل خو په اثبات باندې ثبوت باندې د مدعی د پاره د گواه پکاري دلیل پکاري. انی علی بینه من ربی وتوایز یقینا ز په دلیل باندې خپل رب د طرف نه کذبتم بیا تاسو تکذیب کوئ د الله. وما عندي ما تستعجلون به. دا خلق بیا وی ځا چې ته په دلیل باندې یې نو موږ باندې راول ځا عذاب را باندې راول چې خبره خلاص شي. الله یو توا ما عندي ما تستعجلون به. نشته ما سره اختیار دا چې تاسو تاسو سره غواړی هغه. ان الحكم الا لله. نه فیصله مگر د الله په اختیار کې دا یقص الحق. الله حق بیان الله دې ډیر غوړه د فیصله کوونکو نه. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. دی بیا وی چې حکم بنا الله سره لیکن طالب هم سے اختیار خود درکړی کنا. الله یو تووا لو ان عندي کچری به زما سره اچ تاسو ته سره غواړی هغه لقضی الامر بیني و بینکم. نو خامغه فیصله بشو زما تاسو منځ کې والله عالم بالظالمین. الله خپوی په ظالمانو باندې. وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو. دا خلق به بیا وی تاسو اختیار نشتی نو علم خو به سره کنا. تا ته پته چې عذاب بکل راځي. نالا یوتوا وعنده مفاتيح الغیب. الله سره کنجانی د غیب دی. لا يعلم الا هو. نه پیجنی هغه لرا نه دی معلومی هغه چاته ما سوا د الله نه. الله ته معلومی دی بل چاته نه معلومی. مفاتيح الغیب یو راضی مفتاح یو راضی مفتاح. نو مفتاح چې شي نو کنجی ته وای چابی او مفتاح چې شي نو خزانه ته وای. وعنده مفاتيح الغیب. دا الله سره خزانه د غیب دی یا دا الله سره چابیان او کنجانی د غیب دی. لا يعلمها الا هو. نه پویږي پای باندې ما سوا د الله نه. الله ته معلومی دي چابیان کم ذکی دي یا الله ته خزانه معلومی خزانو کی سدي. ويعلم ما في البر والبحر. الله پویږي پاسې پوچو بګي په دریاب کې ما تسقط من ورقه الا يعلمها. ان رالوی یو سپانا مگر الله پیجنی اغیلر الله تداغی علمی. ولا حبت فی ظلمات الارض. او نلویگی یو دانا پتیرو د وزمکه کې. ولا رطب نسلام دشته او نسوچو الا فی کتاب مبین. مگر په کتاب کار کی دی. رطب دی یابس دی دا هر څه الله ته معلوم دی. خلک وای وچ ولام دو هر څه الله ته معلوم دی. هغه جبا چاغه لمدد د الله په ذکر باندې رطب اللسان الله ته معلوم دی. هغه خلک چې هغه د الله ذکر کوي نو الله یې پیژني. څوک چې نه کوي هغه الله ته معلوم دی. دارنګه هغه سترګا چې هغه وخت ته بېږي ناغه ته لمدوي ناغه الله ته معلوم دی. و او کمی چې د الله د يرینا جړه ولا نه ورزي سترګې وخت نه بېږي الله ته معلوم دی. وهو الذي يتوفاكم بالليل. الله غزاد ته چاغه يتوفاكم بالليل تاسو اخلي د شپې. مطلب دا خوب راولي تاسو باندې بالليل د شپې. او يعلم ما جراتم بالنهار. او پويږي الله پاس مای تاسو غټي دروازه. ثم يبعثكم. بیا بالا را پورته کې تاسو پدې کې ليغزا اجل مسمى. نو د شپې یو د کی د ورځې بیا را پاسي د د پاره چې هغه فیصله کما چې نیټه مقرره ده هغه ته ورسي هغه پوره شي. ثم الیه مرجعکم. نو بیا به الله طرف تور ګرځېدلی. ثم ينبئکم. نو بیا خبر درکې الله تاسو لا پاسمای تاسو کوم عمل کاو. وهو القاهر فوق عباد. الله ضرور دې په خپل بندګانو باندې ويرسل علیکم حفظا. او الله علیږي په تاسو باندې حفاظت کوونکي ملائکه ساتون کې ملائک دي. الله دا مقرر کړلی. سورۃ رعد کې هم راځي له معاقبات من بین یدیه یو لسم آیت کې راځي. او سورۃ انفطار کې راځي
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون حتی اذا جاء احدهم الموت احدکم الموت تر دې پورې چې کله راشي او د تاسو ته مرګ توفت رسولنا نو ساخری داغینا استازي زمنګا وهم لا یفرتون غیس کو تعین کوي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق مطلب سات واخلی مرشی چې مرشو نو خلاص شوا نه خلاص نه دا ثم ردوا الى الله مولاهم الحق نو بیا واپس کولای شي دی به واپس کولای شي مولا د دې ته مددگار د دې ته چې پرشتیا ده مولاهم الحق مولا د دې پرشتیا په حق باندې ده هغه ته واپس کولای کیږي الله ته پیشي وکیږي الا له الحكم خبردار د الله پلاس کې اختیارات دي وهو اسرع الحاسبین اولاد رزق حساب کوونکې مولاهم الحق مالک حقیقی هغه ته پیش کولای کیږي قل ما ينجيكم من ظلمات البر وتواسو بني جادر کی تاسرا د تیرو د مصیبتونو د وچوبې د دریاب تدعون او تزرع او خفیا رب له تاسو الله لرا پاج زیبانه په پټمانه لینان جانا کچره منګلې نجات را کو من حاجی د دینا لنکون من الشاکرین خامخاشو مو شکر گزارونه الله رب له تاسو په عاجزه او په پټا رست بنازي سورۃ اعراف کې انت به وایو عاجزه او په پټا باندې دعا غختل پکاري لینا جانا من حاضی کچره نجات را کو منگل د دینا نو خامخا شو مون شکر گزارونا قل الله ينجيكم منها وتوای الله نجات بدر کې تاسو له دغینا ومن کل کرب نو د هر مصیبت نا سمان تم تشتګون بیا تاسو د الله سره نور برابر وي یا ډیر لری دا خبره چې تاسو د الله سره نور برابر وي او هر سکار د الله کوي او تاسو आवाजونه بل تکوي قل هو القادر على يبعث عليكم عذاب من فوقكم وتوای الله قادر دې په دې باندې چې راپور تو بکی ایب عصا علیکم عذابا چرا بولی پتا سبانی عذاب ساسو لپاسنا من تاتی ارجولیکم یا ساسو اخپو دلان دینا او یلبسکم شیعا یوزی بکی ساسو را مختلف پیڑلیں ویوزیق بعضکم باس بازو او بسکی باز استاسو تا سزا د بازونا انظر کیف نصرف الآیات اگورا سنگا بیانو منگا آیاتونا علالهم یفقهون دا پاج داخلق پوشی هو القادر على ان يبعث عليكم عذاب من فوقكم دلپاسنا عذاب راشی طوفان راشی سلی راشی بارانون راشی دارنگے برنا بادشاہان دی وزیران دی منبران دی داغی دا طرفنا سزاگانی اللہ تاسو لدر کی او من تحت ارجلکم لاندی دزمکنا زلزلے راشی دزمکنا قحاتون راشی او یا من تحت ارجلکم ستاسو دلان دے ما تحت سری خپل اولاد دے خپل بچی دی خپل رعیت دے اخون درویزہ والی کی ارشاد الطالبین کے چکلا بدعات پا ملک کی ډیر شي ظالم بادشاہ مقرر شي او هغه خلکو لا بیا سزاګانې تکلیفونه ولور کوي او دا چې ګوره نو دا زموږ د ملک هغه حال لې وکذب به قوم او ويذيق بعضكم بعض او داسې بو کې ويلبسكم شيعا ستاسو مختلف ډلې به یو ځای کې نو یو ډله به یو سوی بل سوی یو به په یو باندې فتوا لګي بل باندې فتوا لګي دا حال به جوړي یو بل سره جګړه بل سره جګړه وانظر کیف نصرف الآیات وګوره څنګه بیانوم آیاتونه د پاره داخله پوشي وکذب به قومک او تکذیب کړه د ستا قوم او ول حق حال دا چې دا خبره توحید مسله حق ده قل لست علیکم بوکیل وتوای نعمت اسبان نیک حبان قل لكل نبی مستقر د هر خبر د پاره وخت د واقع کې دوده وسوف تعلمون زریتا سو پوشي و اذا رايت الذين يخوضون في آياتنا او کله چې وینه تا کسان چې هغه ورنوزی په آیاتونو زمون کې ابس باسونه کوي ګډوډي خبره کوي ګډوډواله راولي زمون په آیاتونو کې فارزانو نه راز کو د دین حتا يخوض في حديث غیر تر دې پورې چې ورنوزی د خلق په نور خبرو کې وای ما ينسينك شیطان او کچرهیر کی ستانه شیطان یا مشغوله کی تعالی شیطان فلا تقعد بعد ذکران مکینا تو یا مئی سارے تو بعد ذکران د پرور کولنا مال قوم ظالمین قوم ظالمان سره بیا کینما ما علی الذین یتقون من حساب من شیء
نشته پاکستان باندې تقوا اختیار کړل تقوا اختیاري داغي د حساب نه شه حساب د مشرکانو نه اس ذمہواری ستانشتي ولکن ذکر لیکن ذکر دے فن دے ذکرہ فن دے اغیتا واز او نصیحت کولی لعلم یتقون د پاش دا غم متقیان شي نمال الذین یتقون کم چې متقیان خلق دی نو د مشرکانو د حساب نه پاغي باندې سنشتي دیوی حساب کتاب په پتا مانی ما باندې ولي حساب کتاب په هر سړی باندې د خپل خپل دی تابانی سری لیکن ذکرہ لیکن تابانی سری اذکرو لیکن ذکرو تاسو یادوی دیتا یاداش ورکوی پن ورکوی وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا او پریدا کسان لرا چنی ولید دین خپل لرا روقیا مزا وغرتهم الحیات الدنیا دوک کیا چولی دی لرا ژوند دنیاوی د دین نه تماشې جوړی کړلی دین آغا سره دا الله دین نے لوبی جوڑی کر لی دا اللہ دین آغے نے ذریعہ دا معاش جوڑا کرلا او یا دین نے مذاق جوڑ کر لے مذاقو نہ کئی سوئی ہوئی دا دین دے لیکیا بھئی گڑی گی با چشتیان دی ہوئی گڑی گی گورے با عرسون دی میلی دی دا ټول هر څه پدې کې دي د دین خبره بازي ورسونه جوړ کړلی اخترې جوړی کړلی دا دین دی وي هغه شی چې هغه دین نو هغه نه دین جوړ کو نه الله وي پرېدا کسان لرا وذر الذین اتخذوا دینهم پرېدا کسان لرا چې نیولې خپل دین لرا لوبه مذاق ټوغه د دین معاش دین ګرځول معاش ذریعہ ولهون او مذاق ورت ملایات دنیا دوکي کیا چولی دی ژوند دنیاوی وذکر به او پر ورکو دی خلق له پدی قران باندې ان تبصلا نفس دې د پارا چونه شرمیږي او نفس بما کسبت په سبب دا چې کم کسب کړل له صلاح من دون الله ولیون نبی د پارا د الله نه سوا سو دوست ولا شفیع نصیبارشی وان تعدل كل عدل او کتو وان تعدل كل عدل کدا نفس فدیه ورکی هر قسمه فدیه ورکول لا یؤخذ منها نباغسته کی د دې نفسنا اولئک الذین ابصروا دا کسان چې شرمنده کړي شي دي په سبب دا چې کم کسب کړل لهم شراب من حمیم د پارا سکاک به د ګرم او بونا او عذاب علیم ذات د عذاب درناک به بما کانوا یکفرون په سبب د دې چې کم کفر کاو ان تبصلا د پارا چې اون شرمیږي لالا تبصلا یا کراهیت ان تبصلا د پارا چې هلاک نشي یو نفس په خپل عمل باندې یا ان تبصلا گرفتار نشي یو سړی په خپل عمل باندې نو ذکر به پن ولا ورکا بیا چې دې پوشي گرفتار نشي په خپل عمل هغه عمل چې هغه خلاف د قران او سنتي او دې نمنې بیا گرفتاری کی با ولا ندو من دون الله ما لا ينفعنا وتوا رحمت شو وایو منګه دالانه سیوا ما لا ينفعنا هغه چاته چې موږ نه فائدہ راکولې شي او موږ له ضرر راکولې شي ونو ردو واپس بشو منګه علا قابنا په خپل پوندمای بعد زادان الله رستدان چې الله هدایت کړل موږ ته کله چې استاوتو شیاطین پشان دا چا چې ګډوډ کړی هغه لره شیطان فل ارض پزما کې حیران او پریشانی لو اصحابون د ملګری يدعون او आवाज کې د الهدى هدایت ته ایتنا چې موږ تراشا قل انه هدى الله هو الهدى وتوا یقینا هدایت چې د هدایت د الله ده هدایت دا الله هغه کامل هدایت ته صحیح هدایت هغه ده خلق لګیا دي شیطان پسې ور پسې استاوته الشیاطین شیطانانو ګډوډ کړلې دي لګیا دي هغه ته आवाजونه کوي شرک والدی کفر والدی دا دی لګیا دي دی وای دا مشران زمونږه دی مونږ ته رحمت دی راتلې شي او زمونږه امداد کولې شي وای الله وتوا یقینا هدایت دا الله غد کامل هدایت و امرنا موږ ته حکم شه دی لنسلم لرب العالمین چې غاړه دې کیدو موږ رب العالمین ته وان اقیم الصلاه اما ته دا حکم شه دی چې قائم وای منزل را وتقو ير کوي دا الله نه وهو الذي لا توشن الله ذات چاغت ته جمع کولې کیږي وان اقیم الصلاه موږ ته حکم شه دی امرنا ان
اسلمو واقیمو منگ تا دا حکم شوه ده چی تاسو غاڑا کی ده قائموی منزل را لنقیم الصلاة لنسلم لنقیم وهو الذي خلق السماوات والارض اللہ غزات تے چی پیدا کری دی آسمان ناوز مکا بالحق دا حق کار کولو دا پارا ویوم یقولو کن فیکون او واپس بے بیا کئی پا غرز مانے چی ابوئی وطا چی اوشانو اوبشی قیامت بشی قولو الحق دا اللہ وینا رشتونی دا ولہو الملک دا اللہ پر اختیارات تی یوم ینفخو فی السور پا غرز مانے چی پکبالشی پش پیرئی کے عالم الغیب و شاہد اللہ پودے پا غیبانے پا کاربانے وہو الحکیم الخبیر اللہ حکمت والد خبردار دل دے هو الذی خلق السماوات والارض بالحق اللہ زمکا و اسمان نہ پیدا کری دا حق کار کول دا پارے لیظہار الحق بعضی خلق پکے نوری خبری کئی اور بعضی دیزی کے رد کئی پاغا خبر بانے چی لولاک لما خلقت الافلاک ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ دالی کل موضوعات کبیر کے آپ موضوعات کی شمار کر لیں فوائد المجموعہ کے شوکانی اغم دا پا موضوعات کی شمار کر لیں اگرچہ بعضی دا تصحیح کوشش کئی معنی وہی صحیح دا لیکن الفاظ دا پیغمبر نہ نہیں ثابت دا معنی تصحیح چی کئی کوشش کئی دا تصحیح ناغا وہی کہ توحید دا پارا دا دے عالم پیدا کول نوے ستا پا جب مانے دا دے بیان نوے نمنگ بدا ازمگا آسمان پیدا کریم نو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر کل چوے ابراہیم علیہ السلام قل پلار تا آزر تا پلار وہ سوکو آزرو بعضی وہی نم تارخو او لقب آزرو آزر مانے الٹت لن کے کوگت لن کے نو دا ابراہیم علیہ السلام پلار کوگ روانو بعض خلق پکی وہی دائی ترینو پلاریو اب بعض خلق دا خبر کئی چی دا پیغمبر پلار آ کافر نشی کے دے ہوئی ناغذک دا وہی دائی ترو ہوئی اللہ وہی پلاریو تو یہ ترو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ کلچ وی ابراہیم علیہ السلام پل پلار آزرتا آتتخذ اصنامنا علیہ آیتا نسیق بطان لرا پا الوحیت بانے خدای توب بانے انی آراکا و قومکا فی ظلال مبین یقین انم تعالی راستا قوم لرا پا گمراہ اختیار کی وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض دیز جناب دا ابراہیم علیہ السلام لد دلائلو ورکولو خبر کئی اللہ و اماوت دلائلو خودو ابتداء دعوت دا ابراہیم علیہ السلام پلارتا سورت مریم 2 کی ذکر شیو یا ابتی یا ابتی یا ابتی ایسر ذکر شیو یا ابتی لا تعبد الشیطان یا ابتی انی یا ابتی اتبعنی زما تابداری کوا اہدی کا صراطا سویہ یا ابتی سرا گنی لکلی ذکر کر لی دیر پا نرم لہجہ بائیں پا نرم انداز بائیں دعوتی ورکو لیکن چکل دعوت ورکڑشی وقت تیر شی خبر بار بار کولے کی گی لہجم مٹاکشی ابراہیم علیہ السلام لہجل گڑے مٹاکشوا او موسیٰ علیہ السلام تم اللہ وی وقولا لہو قولا لینا نرم وینا کوا موسیٰ علیہ السلام چی وقت تیر شو نو لہجہ کے لگڑے مٹاکوا لے راغے نو تبی فرعون تیوی چی تید حلاک شونا انی عراکا دلتگی وی پل ابراہیم علیہ السلام وی انی عراکا وقومک فی ظلال مبین تد گمراہو نہیں وی ستا قوم او تو پا گمراہی کے اختے نو وکذالکا نوری ابراہیم دارنگی خائیو منگا ابراہیم علیہ السلام تا خبر تیر شوی دا مطلب وکذالکا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض وکذالک ارائنا ابراہیم ملکوت السماوات والارض
دارنګه خودلی مونږه ابراهیم علیه السلام ته دلایل د اسمانونو د ځمکې دې د پاره چې استدلال کی په دې باندې وليکونا من الموقنین دا پاره دې چې دې یقین کوونکو نه فلما جن علیه الليل را کوكبا نو کله چې راوړی دا په دمانه شپه خلق تراوت دې دعوت د پاره نو سوئی کله چې ولې دوستوره انوي قال هاذا ربي آیا دا زما رب دې یا آیا دا زما رب کې دیشي یا هاذا ربي فی زامکم دا زما رب دې تاسو په ګمان خلق وې کنه او کنه دا رب دې هغه ویسا لک صبر کوي فلما فلا نو کله چې ستوره پریوتو قال لا احب الافلين وزن خو ما پریوتون کی پدې کې ابراهيم عليه السلام خلق له خبر ورکو افول کې امکانی او هر ممکن محتاجی او محتاج رب نشي کېدې دارنګه افول حرکت تو وي او افول کې حرکتی او حرکت متحر متحرک شی حادثی او هر حادث محتاجی او محتاج اعلان نشي کېدې دارنګه افول غروب تو وي او غروب چې یو شی غائب شي رڼا تلاړ شي تسلط ختم شي ناغه څنګه الہ کې دی شي نو هر قسم خلق لا هغه دعوت ورکو خلګي پوه کړو نو دا څومره چې انبیاء علیهم السلام دي د دنیا نه تللی اولیاء کرام دي د دنیا نه تللی ناغه تعالی څه کولای شي فلما را القمر نو کله چې ولید استوس پومای بازغن راحتون کی یا زلیدون کی قال هاذا ربي او خبر بیا دا آیا دا زما رب دې هاذا ربي یا هاذا ربي فی زامکم استاسو په ګمان دا زما رب دې خلق وی او کنه وی دا رب دې فلما فلا نو د بیا غلې شوغه وی صبر وکي لګ فلما فلن کله چې پومای پریوتا قال لم يهدني ربي کچره هدایت نه وکړې ماته رب زما مخکې یهدینی ده مضارع ده او مضارع باندې چې لم داخل شي نو د ماضی معنی ور کوي لئن لم یهدینی خبره کوي وس نسوي کچره هدایت نه وکړې ماته مخکې پوخا زما رب لا کونن نوس بزوه من القوم الظالمین قوم گمراه سره فلما را الشمس بازغتن نو کله چې ولید انور بازغتن خرنا کون کې راحتون کې قال هاذا ربي و آیا دا زما رب دې هاذا اکبر چې دا لوی دې نور چې دې نو خو مؤنث ته دلته کې هاذا وته وی هاذا المرئی یا هاذا الطالع هاذا اکبر یا دا کم چې ښکاری دغه شی دا زما رب کې دیشي آیا دا زما رب دې آیا دا زما رب دې استاسو په ګمان او دا رب دې کنه او دې لک صبر وکي نور فلما فلت کله چې نور پریوتو قال یا قوم و قوم زما انی بریء مما تشركون یقینا زبریم د حسنه چې تاسو د الله سره شریکان کوي دا خبره مخکې ما کړوا بعض خلق لیکلی ابراہیم علیہ السلام شک کے راستے سے گزرتے ہوئے یقین تک پہنچ گئے د شرک دلار را روانو او یقین توحید تناو رسید نو اول کې هغه دا چې وی هاذا ربي دا په یقین باندې وی هغه چته شی لیدل نو ګډ کې پادشه په تکتور تیرو کې نو چې راوس په نور استا ستوره ولیدو ودا زما رب دی دا خبرې چې څوک کین غلطه کوي اب دې ما ویلو مرزا غلام احمد قادیانی هغه چاته پوسګو وته وی ته څنګه خدای کې دی ته څنګه پیغمبر کې دی شي پیغمبر خو معصومی انبیاء قبل النبوت و بعد النبوت معصومی او ته په غلوي ناو ته وی پیغمبر د نبوت نه مخکې مشرکم کې دی شي د خلکو هغه تفسیرونه هغه ته فائدہ ملاو شو هغه جواب ورکو کنه جواب سره نو نو غلطی لیکلی چاچی ویلی نو غلطی اسرائیلیاتی ویلی اسرائیلیاتی دلیل لے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات ناول کے ویل نوری ابراہیم اللہ وی ماوت دلائل خود لیو دویم لئلم یهدینی ہوئے
دریم دلته کې وای انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا، یقینا ما ګرځولې دا خپل ځان می ګرځول، مخ می تابع کړل، خپل بندگی می ټوله حواله کړل الله د پاره. انی وجهت وجهي ما تابع کړل خپل عبادت خپل اطاعت دا الله د پاره، للذي فطر السماوات والارض هغه ذات د پاره چې پیدا کړی د اسمان او زمګه، حنیفن کلکیم په توحید باندې، مان من المشرکین او نعمت د مشرکان د ډلینا. ز ابتدائی مشرک نیم، ابتدائی ز پیدایشی ز موحد ما. انی وجهت وجهي ما خپل ځان الله ته تابع کړل، مخ کې می تابع کړل ماضی دا. وحاجه قومه او جګړه وکړه دا سره قوم دا، قال تحاجوني فی الله وقد هدان. نو ابراهیم علیہ السلام ته آیا تاسو جګړه کوي ما سره دا الله په باره کې، حال دا چې الله ماته هدایت کړل، هدایت کړل مخ کې تاسو ما سره جګړه کوي. زه موحد کلک و موحد ما، زه تاسو په اعتراضونو تاسو په جګړو باندې نه واپس کېږم. ولا خافوا ما تشركون به او زنه یریګم دا اسنه چې تاسو شریکان کوي دا الله سره. الا یشاء ربی شیئا، الا بمعنی دا لیکن یشاء ربی، لیکن دا چې غواړي رب زما سره ناغب کیږي. وسع ربی کل شیء علما، فراغ کړ دې رب زما هر شی ته علم. افلا تذکرون تاسو پنا لري. بعض خلک داسي چې کله سوشي توحید بیانې ناسا پا دا لاس مات شي په مات شي سبل څه تکلیف وته ورسي، خلق وی قلالی دنه کنا پلان کی بابا ولا ټکر اور کړه. ابراهیم علیہ السلام دا غیرت کئ، ولا اخاف ما تشركون به، ز نه یریګم دا سنا چې تاسو شریکان کوئی دا الله سره. الا یشاء ربی شیئا، لیکن دا چې غواړي رب زما رب چې سو غواړي هغه وکیږي. کالا مال تکلیف را رسي ناغه الله را رسولې، هغه استاسو دی الہو نه را رسولې. وسع ربی کل شیء علما، فرا کړه دې زما رب هر شی ته علم. فلا تذکرون تاسو پن ولین علی. وکيف اخاف وسنګ ویریګم سو ما اشرکتم چې تاسو شریکان کړی دا الله سره. ولا تخافون تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم بالله، چې تاسو شریکان کړلی دا الله سره. نور تاسو د الله سره خلق شریکان کوي او تاسو د الله نه یریږئ، او زی تاسو د مشرکان تاسو د شریکان نه ویریګم. مالم ينزل به سلطان او نه نازل کړي پاغي ما الله س دلیل. فایل فریقین حق بالامن، نو کم یو د دوار ډلونه زیات حقدار دي د امن دا عذاب نه په امن سوګ دي. ان کنتم تعلمون کو تاسو پويږئ. الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، هغه سان چې ایمان راوړل او نه د ګډ کړي د خپل ایمان سره شرک. ظلم په معنا د شرک مخکې مونږ ویلو. دلته کې ظلم نمراد هغه غټ فرد دے دا شرک دا ظلم چې هغه شرک دے. ان شرک لظلم عظیم، نو شرک وسره نه ګډ کړي نو داغه د لپاره امن دی، او که شرک کړل د خپل ایمان سره ګډ کړي دی نو امن ولا نشتی. اولئک لهم الامن، دغه مؤمنان د لپاره امن دی، هم مهتدون دي په هدایت مندون کی. وتلک حجتنا اتینا ابراهیم، او دغه دلایل چې ورکړی موږ ابراهیم علیه السلام لاله قومي دا قوم په خلاف کې نرفو درجات من نشا، او چتو درجول را چاله چې غواړو موږ. ان ربک، یقینا استعرب حکیم علیم، پو استعرب حکمت والے پوا. دلته دا پنځمه خبره کوي تلک حجتنا، دا دلایل چې موږ ته خو دلیو دای د ځان نو ویلي چې هاذا ربي هاذا ربي هاذا ربي، دا څه خبرې نه وي، داغه د خپل ځان نه وي، بلکې دا د دلیل په تور باندې پیش کول. وهبنا له اسحاق و یعقوب، او ورکمنګ هغه ته اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام. د اسحاق علیہ السلام نرستو یعنی اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام. کلن هدینا، دا ټول من کلکړو په توحید باندې. و نوح هدینا، نوح علیہ السلام کلکړو په توحید باندې نه مخکې. و من ذریته داوود، او دا اولاد داغه داوود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسی علیہ السلام، هارون علیہ السلام. وکذالک نجزی المحسنین، دارنګ بدل ورکو موږ نه کو کار ولرا. او زکریا علیہ السلام، او یحیی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، دا ټول د کاملونو کا نیکانو نا. و اسماعیل علیہ السلام، علیہ السلام، یونس علیہ السلام، او لوط علیہ السلام. وکلن فضلنا العالمین، دا ټول ورواله ورکړه موږ په عالم باندې. ومن آبائهم وذریاتهم، او د پلارانو د اولاد نو د درونو نو وجتبینام ورکړه موږ دی لر وعده انعام روان کړه موږ دی له صراط مستقیم پنی غلار.
دا څومره انبیاء علیهم السلام ذکر شو، ولس انبیاء ذکر شو. ذالک هدی الله یهدی به من یشاء، دا ہدایت د الله دی، ہدایت کې په دې سره چاله چې وغواړي د خپل بندګانو نه. ولو اشرکو کدی شرک کړی وي، دا څومره انبیاء علیهم السلام د دې تذکره وشوه، کدی شرک کړی وي لهبط عنهم، نو خامخا برباد به د دینه ما کانوا یعملون، ناس چې دې کم کړیو دی کول دی چې څه کول هغه ټول به تباشیو. سورۃ زمر کې 15 کې وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی لئن اشرکتا، کتا شرک کړی وې نو ستا عمل بم برباد وې. په شرک باندې عملونه ټول بربادیږي. اگر که پیغمبر دی، پیغمبر خو شرک نه کوي، ما او ته اوري. الله وی کدی پیغمبر هم شرک کو نه داغه عمل بم بربادي. نو تاسو شي اولئک الذین آتیناهم الکتاب، دا کسان چې ورکړه موږ ته ورته موږ کتاب، والحکم، دا کسان دي دا پیغمبران چې ورکړو موږ هغه له کتاب ول حکم حکمت ول ورکړو پیغمبري ول ورکړوا. فیکفر بها هؤلاء، کچری انکار کوي دا خلق داغینا، فقد وکلنا بها قوما، یقینا توفیق ورکړل موږ داسې یو قوم لا لیسو بها بکافرین، چې نه دی هغه په دې باندې انکار کوونکی، د دې انبیاء علیهم السلام نه انکار کوونکی نه دي. زمونږ د امت ته دا ټول پیغمبران مني. اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی، دا انبیاء علیهم السلام دي، داغي جماعت او ډله ده الله کلک کړلی دی په هدایت باندې، نو فبهداه مقتدی دی په هدایت باندې تم اقتدا کوا. قل لا اسألكم علی اجرا، وتوا نوالم استاسنا په دې باندې اجرت، ان هو الا ذکر، نه دا مگر پندې د پاره د عالم. فبهداه مقتدی، شرائع من قبلنا دا دې باندې عمل پکار دی کنه دی. نو شرائع من قبلنا باندې عمل سره کولای شي، کله چې پکې نسخ نه راغلی، چې کله پکې نسخ راغی نو بیا په هغه باندې عمل نشي کولای. الله وی ته هم د دې په نقش قدم مایزا، هغه چې کم کارونه کړلی، کم تبلیغ کړل، आवाज او نصیحت خلکو ته کړل، ته ما آسان کوا د دې په لار باندې تمزا. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې آیت نه دلیل نصیب په دې باندې چې داؤد علیہ السلام سجده کړلا، سورۃ صاد کې چې کوم راځي، نو هغه زمونږ د پاره پاغي باندې عمل کول، اب هغه سجده زمونږ د پاره کول، سیده تلاوت، دا هغه باندې دلیل پیش کړي. وما قدر الله حق قدره، د خلکو قدر نه کړي، د الله لایق قدر دی. وایي الګا تا ته ویلې شي دي فبهداه مقتدی، د دغه مشرانو په دین باندې تاسو روان شئ. مشرانو دین راټینګ کړي، نو مشرانو تابع شکنه. نو دلته کې جواب ورکړي چې کم مشران دي داغي په دین باندې، داغي په لار باندې روانیم، او کم چې تاسو ته مشران وایي چې هغه مشران نه دي، هغه مشران تیر شوی دي، مشرکان دي، د مشرکانو تابع نه مخه. وما قدر الله حق قدره، دا تاسو چې چاته مشران وایي نه دا به قدر خلق دي، دی قدر نه کړي د الله لایق قدر، کم چې مشرکان دي. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، کله چې وی دي خلکو چې نه نازل کړي الله په یو بشر باندې شي. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، نو توا دی وای څه شی نه نازل کړي، نو داغه په جواب کې پرد کې راځي من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، چا نازل کړه کتاب هغه چې راغله په موسی علیہ السلام نور او هدایت د پاره خلکو. صالب کلیه وا هغه په جزئیه باندې موجبه جزئیه باندې ختم کړه. تجعلون قراتیس، تاسو ګرځوي د کتاب لرا، تورات ته کې انجیل له، که زبور ده که قرآن ده، آیا ګرځوي تاسو هغه لرا پاره پاره ټوکړې ټوکړې. تبدونها، چې تاسو ښکار کوي هغه لرا، او تخفون کثیر، او پټوي ډیر لرا. وای دا ټوکړې ټوکړې کوي. ما تفسیر قرطبی وای د قران کریم ټوکړې ټوکړې کول نه دی پکار، او هغه وای دا د يهود سره مشابهت ته چې قران ټوکړې ټوکړې کیږي، پاره پاره کیږي، پاره پاره کوي. ما دا یو قران دی، ها د اسانۍ د پاره د باز خلکو چې هغه د پاره سره جدا جدا پاره چاپ کی، نو ټیک دا هغه د اسانو د پاره د یاد وړو د پاره واړه سبق وای قران کریم
داغه ادب نشي کولای، قران کریم سنبالول نشي، او بیا په لږ وخت کې هغه قران خپل پاره هغه اخري پانی کی، نو ټول قران به بیا پانی کیږي. دیو جنا هغه د پاره چې څومره ضرورتي هغه د پاره په چاپ کولای شي، او نور هر پاره جدا جدا چاپ کې جدا کې وای دا خنه ده. وَعَلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا او علم درکړی شی تاسو له دا څه چې تاسو پته نه ولا باکم نستاسو پلانانو ته. ولله قل الله وتوا انزله الله انزله الله دا کتاب نازل کړل. ثم زرهم بیا په دې لرا فی خوزهم یلعبون په جدی په خپل عباسو کې مشغولای. وهذا کتابنا دا کتاب دې انزلنا مبارکون نازل کړل موږ دې لرا ډېر برکات دې ډېر خیر دې پکې کثیر الخير. مصدق الذي بين يديه تصدیق کون کې دا څه چې مخکې دې نه ولې تنذر ام القرى دې لپاره چې راور کې ته اصل کلی والو لرا ام القرى والو لرا ومن حولها چې غیر چا پیر داغې نه ټوله دنیا. ام القرى په منځ کې د دنیا او ټوله دنیا داغې نه چا پیر ده، نو اصل ام القرى او داغې نه غیر چا پیر ټوله دنیا. والذین یؤمنون بالآخرة کسان چې ایمان راوړي په آخرت باندې، ایمان راوړي په دې کتاب باندې، وهم علی صلاتهم یحافظون او داخله په خپل منځونو حفاظت کوي. دا کتاب دې کې ډېر برکات دي پکې، ډېر خیر پکې دی. قرآن کریم کا الفاظ به نو هم پکې اجر او ثواب دی، د دې معنی مقصد وي دې باندې عمل کې پټولو کې خیر دی. ومن ازلم ممن افترى الله كذبا اسو دې غیر ظالم نه چانا چې جوړي کو په الله باندې درو او قال یا وی او هي الیا ما تو وی شی لم يحال الی شی او وهی نشی او ته د سشی ومن قال او چا چې داسې وي ساون زیرو مسلما انزل الله خامخا زم جوړول شم پشان داغه چې الله نازل کړلی. ولو ترى الظالمون فی غمرات الموت کچره لیدل ویتا په وخت کې چې ظالمان په سلګو د مر کی. والملائکتو باسطو ایدیهم او ملائکو اگدکڑی آغیتا لاسون اخپل آخرجو انفسکم چې او ځان بچ کې وس لاس یو ته اگدکڑی وہی ہے. بل ذکر راځي یضربون وجوههم وادبارهم وہی ہے و ځان بچ کا ځان خلاص کا ځان خلاص کې ځان بچ کې د وهالونا. یادا آخرجو انفسکم راو باسه خپل روحنا خپل روح را کوي. او یادا دا چې ویل کېږي دیتا په برزخ کې چې وسان خلاص کې د عذابنا عذاب برزخینا. او یا اخرجو انفسکم دا په دنیا کې چې کله د مړ کېږي هغه وخت ته ویل کېږي. الیوم کم چې د عذاب خبره د عذاب قبر هغه ورستو سورۃ ابراهیم کې ان شاء الله وایو. الیوم تجزون عذاب الهون نن ورځ بدلا در کولېږي تاسو د عذاب په کون کې د ذلت عذاب ده بما کنتم تقولون بسبب دا تاسو خبرې کولې په اسما په الله باندې ناحق وکنتم عن آیاته تستكبرون تاسو د الله د آیاتونو تکبر کاو. ولقد جئتمونا فرادا یقین راځي به تاسو مونږ ته یوازې کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې مونږه پیدا کړی تاسو اول پیر وترکتم ما خولناکم ورا زورکم او پرېږدې به تاسو هغه چې موږ درکړلې تاسو له رسول شاګان خپلونه. وما نرى معكم شفعاء او نینو موږ تاسو را سفارشان تاسو الذين زعمتم چې تاسو په خیال کاو دعوی به کولې انکم فیکم شرکا چې دی پتا سو کې برخه والدی. لقد تقطع بینکم یقینا کټ شو تاسو په منځ کې تعلقات وزلان کوم ورخصو تاسو نه ما کنتم تزمون چې تاسو په دعوی کولې چې دا زموږ شریکان دي دا زموږ التکه پکار راضی نا استاد نورک شو. ان الله فالق الحب والنوى دلیل پیش کئی دلیل عقلی. یقین اللہ چون کے دانے دے د بمبتیں یخرج الحی من المیت را واسی ژوندې د مړنا او واسی مړ د ژوندینا. ذالکم الله دا صفاتونو والا الله دې فانا تو فكونوا کم ته تاسو اړول کیږي. فالق الاصباح الله چون کې دے د چون کې دے او خکار کون کې دے د سحر ظاهرون کې سخکار کون کې د سحر دے. یا فالق الاصباح فالق الظلمت للاصباح چون کې دے تیرې لرا د پارا دراوستو د سبا.
وجعل الليل سکنا اگر زولنا الله شپه د پاره د آرام او شمس او القمر او ورځ په مې ګرځولې پیدا کړلې حسبانن د پاره د حساب د پاره دی او بعضی حسبانا رجوم للشیاطین امام بخاری وی د پاره د وشتو د شیطان ذالک تقدیر العزیز الحکیم عالم دا اندازه د غزا چې غالب دی علم والا وهو الذی جعل لكم النجوم لتعتدوا بها الله ذات چې ګرځولې تاسو د پاره ستوري د پاره چې تاسو لار معلوموي په دې باندې فی ظلمات البر پتیرو د وچوبې کې والبحر د دریاب قد فصلنا الآیات یقینا تفصیل سره بیان موږ آیاتونه د قوم د پاره چې اوري پويږي وچوب کې دریاب کې خلق رواني نو خلق ستورو ته ګوري دا ستوره کم طرف ته روان دي موږ کم طرف ته روان یو نو خپل سمت عام معلومي په اوس په دې دور کې خلکو سره نور آلات دي هغه باندې معلومیږي کم طرف ته زم په کم طرف باندې رواني قطب نما وسري یا وسره په دې وخت کې خیال دي ودا لوکیشن دی وي لوکیشن باندې روان دي اصله زی اغه ته ورسي قد فصلنا الآیات یقینا تفصیل سره بیان کړي موږ آیاتونه دا قوم د پاره چې پويږي او دغه سيزونو قطب نما وغیرہ داغم دستور سره تعلقي وهو الذي انشاكم الله ذات چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو جنس نه د یو نفس نه فمستقر و مستودع استاد د پاره مقرر کړی الله مستقر او مستودع مستقر ده او مستودع مقرر کړی زید قراری پرهم د میاندو کې الله مقرر کړی مستودع دا او مستقر ده مستقر بیا بازی وئی یو مستودع ده او یو مستقر ده مستقر پر رحم د مور کې او مستودع امانت پزے په صلب آبا کې دملا د پلار پملا کې یا مستقر پزمکه د زمکه په سر باندې کمزې کې پاتې کېږي کم طرف تزي او کمزې کې پاتې کېږي د ورځې کمزې کې نو د شپې کمزې کې دارنګه اسمګه کې کمزې کې پاتې کېږي نو قبر به بیا کمزې نو مستقر به کم وي نو مستودع به کم وي قبر به کمزې کې نو بیا به اخر کې جنت ته بځي کې جهنم ته بځي الله ته معلوم دي قد فصلنا الآیات یقینا تفصیل سره بیان کړي موږ آیاتونه د قوم د پاره پويږي وهو الذی الله غزاد چې نازل کړي راورولې د اسمان نو بو سباز او به راورولې فاخرجنا به نبات کل شی نراخه جولې موږ په دې باندې راوستلې موږ په دې باندې بوټي دار شي فاخرجنا مینو خضرن راوستلې موږ داغه نه شینکه نخرج منه راوبا سمغه داغه نه حب متراکبا دانی یو بل باندې لپاسا غنچکونا ومن النخل من تلها قنوان او د کجورنا د کجور د کسوړو داغینا قنوان غنچکونه دي دانیا نږدې وجناتنا او باغونه راوستلی منګه د دیوبو بزریبانی باغونه من انابین د انګور او زيتون او د زيتون خونان ورمان او انار مشتبه او غیر متشابه یو شان دي په صفاتونو کې او یو شان دي په بازو کې انظر الى ثمری اذا اسمر وينعه نو ګورا میو د دیتا کله چې داونه میو دارشی او پخېدو د دیتا ان فی ذلک الایات لقوم یؤمنون یقینا پدې کې خامخا نخې دي ساز د پاره د قوم د پاره چې ایمان لري ان فی ذلکم لآیات یقینا د تاسو چې اورې نو خامخا پدې کې نخې دي دا قوم د پاره چې ایمان راوړي مشتبه او غیر متشابه وي یو شان دي انار او زيتون ته چې ګوره نو د دې پانه یو شان ده لیکن میوه ته چې ګوره نه بل جدا دي دانه کې فرق ده میوه کې فرق ده دوی مدادا مشتبه او غیر متشابه زمکه یا ودا او بوټه چې ګوره نه جدا ده او به یو شان دي او بیا چې فصل کم راخیږي او جدا ده وجعلوا لله شرکا ګرځول دي خلقو د الله پر شریکان د جناتونه او خلقهم الله پیدا کړی دي
وخرقوا له بنین و بنات بغیر علم، او جوړ کړي د خلکو د ځان نه د الله لپاره زامن او لونه پنا پوای باندې. سبحان او پاکی د الله لپاره تعالی ما یصفون، اوچته الله د حسن داخله کوله کوم صفاتونه وای. بدیع السماوات والارض، الله پنوی انداز باندې پنوی انداز ناشنا طریقې باندې بے مثاله بے نظیره الله پیدا کړل اسمان او زمکه. ان یکون له ولد، څنګه کې دیشي د الله لپاره ولد، ولم یکن له صاحب، حال دا چې نشته د الله بیبي نشته، نو اولاد به کم ځین راشي. وخلق كل شيء، الله پیدا کړل هر یو شی او بكل شيء علیم، الله دې پار شی باندې پوا. ولد کې کفر راځي او د الله خو کفر نشتی، اولاد کې مجانست راځي او جنس خدا الله نشتی. ذالکم الله ربکم، دا صفتون والا اللہ استاسو رب دے لا الہ الا ہو نشتے لاغ عباد سوا دا غنبل. خالق کل شیء، اللہ پیدا کن کے دار شی، فعبدوہ نخاص داغا بندگی کوئی ووالا کل شیء وکیل، اللہ دے پارشمائی کارساز. لا تدرکو الابصار وهو یدرک الابصار، نشی رالاندی کولے نظرنا اللہ لرا، احاطہ نشی کولے نظرنا سترگے دا اللہ. وهو یدرک الابصار، اللہ رالاندی کی نظرنا، دا نظر کم زید تک کم زی تا گورے، ستا کسترگی کم طرف تا دی. اللہ دا اینی تک کم زی تا گورے او تا اللہ نشیلی دیں. وهو اللطیف الخبیر، اللہ دے بارک بین خبردار. قد جاکم بصائر من ربکم، یقین راغل تاستا قرآن کریم راغل دا پار دا پوکولو استاسو رب دا طرفنا. فمن ابصرا فلنفسی، نو چاچے او خیاروال اختیار کو، چاچے لیدلو کلو ځان پوه کو نو د خپل پیدې د پاره. ومن عامیا، چا چې ځان لون کو، ځان بے علم کو، ځان جاهل پاتې کو، فعلیها، نو د باندې بوبالی. وما انا علیکم بحفیظ، نیم ز پتا زبان حفاظت کوونکې. وکذالک نصرف الآیات، هغه دریم عقبه وا خلق بوئی خا دا د پلان کی شاګرد دی، زګه پسې مونږ نه کیږي کنه. وکذالک نصرف الآیات، دارنگے تفصیل سر بیانو قسمہ قسم بیانو منگایاتونا. ولیقولو درستا، نا جام بداشی دا خلق بوئی درستا، تا لوستل کردی دا پلان کینا، یا درستا یعنی دارستا تا جگڑی جوڑی کردی خاصم تا، یا درستا تا لوستل کردی یعنی دا خبرہ تا بیان کرلا. درستا مرارن، بار بار دا خبرہ بیان کرلا، نو اس کو قلار شا دینا کنا. یا خاصمتا، یا ممن تعلمتا، دا چان دی دا از دا کرلی. یا درستا خلق وی دا دا دقیانوس دا زمانے خبری شروع کرلی، پخانے دا زمانے، سوگے دا پتر دا زمانے خبری دی. ولی یقولو درستا، ولی نو بینو دے پار دے چے بیانی کو منگا دے لنا قوم دا پارا چی پوئی گی. اتبع ما اوحی الیک، ستا کار بسئی، ستا کار بدائی. اتبع ما اوحی الیک، تابداری کو دا آغا سوچ وحی کو لکی تا تا. تبو تم داوے اتبعو ما اوحی الیک، ز تابداری کم دا آغا سوچ ما تا وحی کو لکی. ما اوحی الیک من ربک، سچ وحی کو لکی تا تا ساد رب طرف نانو تابدار ہو صداغے. یا اتبع پر لپسے بیانوا، خلق بلگیائی دا چا پروامہ کوا. لا الہ الا ہو نشتے العظیبات سوا دا غنبل. وارزان المشرکین و اعراض کوا دا مشرکانونا. ولو شاء اللہ ما اشرکو، چرے اللہ غختین دے خلق بشیر نوے کڑے ما جعلنا کالیم حفیظان، یہ گرزولے منگا تو پدی مانے حفاظت کو ان کے. وما انتا علیم بوکیلو، نے تو پدی مانے کارساز. ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم. سرد دغنا یو طرف تب دینم بیانے، قرآن بیانے، مسئلہ بیانے، توحید بیانے، شرک رد بکے. خوک سبئی ولا تسبو، تنقیس بنکے، کنزل بنکے، بد ردی بنوے، بے عزتی بنکے. دا چا دا دے خلق بم نکے و دا چا بم نکے. یدعونا من دون اللہ، دا خلق ترا مدد شوئی دا اللہ نسی ہوا. فیسب اللہ عدوا بغیر علم، دا خلق بکنزلو کی اللہ تا پنا پا دشمنی بانے، پنا پوائی بانے. نو خلق لگیا دی اوسنی دور کې چې ګوري نو یو بل لګیای دی یو مشر بئی تم خبر او کې هغه بستا مشر ته کنزل کئ، ستا مشر ته خبري کئ، تم هغه مشر ته بدرت وي، هغه بستا مشر ته بدرت وي. یا تم خبر او کې چې خبر او کې وای د دې جواب سره هغه
جواب کې ستا مشر کنزی ولا تسبوا الذين يدعون، نو کنزل بانا کې بد اراده بانا وې، تنقیس بانا کې دا چا چې هغه رحمت شوی دا الله نه سوا، ولی دی به کنزلو کې بد اراده به وي الله ته بنا پوای باندې. بعضی خبرې داسي تفسیر قرطبی ذکر کوي چې هغه مباح سيزونه دي، کدی وکړو دې کو کدی ونه دې نه کو، چې دا غیر حرام پیدا کیږي نو هغه له بغوتی نو وروړي هغه بنکه، هغه خبره بنکه چې دا غیر ورانه پیدا کیږي، خبره مباح ده لیکن بل طرف ته دا غیر حرام پیدا کیږي، دا غیر ناروا پیدا کیږي، نه بنکه ګناه ته پیدا کیږي نو نه مکوا. کذالک زینا لکل امه عملهم، دارنګه ډولی کړه موږ هر یو امت عمل داغي، ثم الى ربهم مرجعهم، بیا د دې رب ته ورګرځیدل د دې په یو نو خبر ورکړي دی لا بما كانوا يعملون، په سودا چې دې کوم عمل کاو. واقسموا بالله جهاد ايمانهم، او قسمونه کړل دي خلکو په الله باندې کلک قسمونه دي، لئن جاءتهم آیات کجر راشد دي ته نخل یؤمنون بها، نو خامخا ایمان براوړي دي پاغي باندې. قل انما الآیات عند الله وتوایق ان خدا لا تربن یوم یشرکم، او سی خبر درکې تعالی ان اذا جاءت یقینا دا نه چې کله راشي لا یؤمنون دی ایمان راوړي. وما یشرکم انها اذا جاءت، کله چې څه خبر درکې تعالی انها اذا جاءت لا یؤمنون، لا یؤمنون یو لا چې ده نو دا وی زائد ده، وې څه خبر درکې تعالی چې کله دا راشي نو دی به ایمان راوړي. ما یشرکم څه خبر درکې تعالی چې کله دا نه خراشي نو دی به بیا ایمان راوړي. دویمه دا ده وما یشرکم څه خبر درکې تعالی وفي علم الله تعالی انها اذا جاءت لا یؤمنون، دا الله په علم کې دا خبر ده چې کله راشي دي ته نخې دا بیا داخله بیا ایمان نه راوړي. یادا دا وما یشرکم حالهم، او څه خبر درکې تعالی حال داغي لعلها اذا جاءت، کې دې شي چې کله دا راشي لا یؤمنون دی بیا ایمان نه راوړي. ونقلب افئدتهم، او اړو راړو منګه دیله د دې زړونو لرا او ابصارهم د دې نظرونه کما لم یؤمنو، لکه څنګه چې زکه چې دی اول پر ایمان نه راوړې په دې باندې. ونظرهم فی طغیانهم یعمهون، او پرې منګه دیله را پسر کې شه دي کې سرګردان. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، کچره نازل کړه و منګه را لګلې و منګه دي ته ملائک، وکلمهم الموت، او خبرې کړه دي سره ملائکه عاشرنا علیهم کل شیء قبلا، او راجم کړه منګه په دې باندې هر یو شی مخامخ. ما کانوا لیؤمنون، نو دي چې ایمان راوړې و الا یشاء الله، مگر دا چې غواړي الله. ولکن اکثرهم یجالون، لیکن اکثر دې خلکو نه جهل نه کار اخلي. وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا، سلورم عاقبه دی بلګیای دی بویا لکه دا سړی غلی کېږي نه، خو راځئ چې مقابله وکړو، راځئ چې مناظره ورسره وکړو، نو خلک به راجمع شي. دا غټ غټ خلق بئی، بعضی پکې دا غټ غټ پټکی به وهالي، بعضی پکې داسې پټکی به سره پکې چار کې راغستې ښه وهاله به نشي، وړې به ځان سره نشي، نه به څو کسانو نیولې یو کې چار کې به پټکی خو دی ابر رواني لګړې به د پسري او نور بکتای، دا بر رواني دروغ کتابونه وای، زاړه زاړه لوګي وهالي کتابونه وای، دا به سره دا خبره پیش کې لګیا وای دې د پاره چې خلق پر ځان طرف تواړی تب سکے ستا تذکرہ کوي الله رستو. وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا، دارنګ ګرځولې موږ د هر پیغمبر د پاره دشمنان شیطانان د انسانانو د جناتو. یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، وسوسه باچې بعض د دینه بعض تا د ملما خبرو ډولی کړه شی خبره غرورا د دوکې لګیا به څوک به اشعار وایي، څوک به د خلکو قولونه پیش کوي، قرآن او حدیث به د چا سره نه. ولو شاء ربک ما فعلوه، کچری ستاره وخته د دې بداکار نه وکړي په الله زور نه کې بچا باندې. فزرهم نو پرې دی لراو ما افترون چې داخله کم درو جوړي.
ولتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة دا دی چې دا کم کارونه کوي کم کرتوتونه کوي دا څه دپاره کوي دې دپاره چې خلک ځان ته واړئ ولتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون دې دپاره چې واړئ خپل ځان ته زړونه د هغه کسانو چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې ولیرضوه او دې دپاره چې غوره کړي دې لره ولیغترفوا او دې دپاره چې دا خلک واړی خپل ځان ته منافق توب وکړي ما هم مغترفون هغه څه چې دا خلک کم کوي ولیغترفوا وګټي دي هغه څه چې کم څه دي ګټي ولیغترفوا ما هم مغترفون دې دپاره چې کوي دا خلک منافق توب کوي هغه چې دي کوي خلق ځان طرف ته اړي مختلفو زمانوں کې خلقو دا قصې کړلې او خلق یې ځان ته د اړولو کوشش کړلې اف غیر الله ابتغي حکما نو تا ته وایي الګ زمونږه منځ کې فیصل وسو کی وا فیصل وسو کی خو الله به کنا وا اف غیر الله ابتغي حکما آیا د الله نه سوا بل طلب کم حکم او هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا دی بیا وینو الله په خپل راضی وینا هو الذی الله غذات انزل الیکم الکتاب الله غذات چې نازل کړي تاسو ته کتاب مفصلا ندی و په بیا وی دا مجملی وینا مجمل نه مفصل له وهو والذین آتیناهم الکتاب هغه سان چې ورکړل وته موږ کتاب یعلمون ناغي پویږي انه منزل من ربک هغه پویږي په دې باندې چې دا منزل دی استاد رب د طرف نه په حق دی رښتیا دی فلا تکونن من الممترین مکه ته د شک کوونکو نه بیا به خلق راشي وی با چې دې کتاب کې دې کې خو سبب کې منسوخي ناسخ منسوخ دی نو تو زما دا خبره حق په دې باندې دا چې تمت کلمت ربک صدقا و عدلا مکمل پوره شه دې کلمې ستاسو رب پرشتینواله باندې په عدل باندې لا مبدل لکلمات نشته بدلون کې څوک د الله کلمو د پاره څوک بدلون کې نشته تبدیلی نشته د الله کلمو رسول الله صلی الله علیه وسلم دور پورې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې او حیاتو نو د منسوخ کېدو د بازي امکان وو لیکن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ نو بیا خو امکان هم ختم شو لا مبدل لکلمات او هو السمیع العلیم الله دې اوریدونکو پوا وین توته اکثر من فی الارض یذلوا عن سبیل الله دا خلق به بیا وای الک رازا زمونږه ملګری شه دی یو طرف ته ډیر شي خلق دی ایو طرف ته आवाज نو جواب وین توته اکثر من فی الارض کته خبرو من تابعداریو کې د اکثر داغه د ډیرو داغه چې پزماګه کې دی یذلوا عن سبیل الله نو وابړی تا د الله د لارینا ای یتبعون الا الظن داخل تابعداری نه کوي مگر د ګمان وینم لا یخرسون ندی مگر اٹکل مار دی اٹکل پسیتلون کی دی یو طرف ته دغه کثرت ته جمهوریت ته ناغي پس روان شوې نواب دیړی بل طرف ته وای جمهور علما یو طرف ته دي نو جمهور علما چې دي ناغه څنګه دي ایتبعون الا الظن وانهم لا یخرسون دا جمهور علما چې دا په دلیل روان دي او تاسو دا اکثریت چې دی نو دا په ګمان باندې روان دي وانهم لا یخرسون او نه دي مگر اٹکل پسیتلون کی او هغه په دلیل پس روان دي د دلیل تابع دي نظام د دلیل تابع ان ربک هو عالم ما یضل عن سبیله یقینا استعرب هغه خپویږي پاچا ما چاوړي د الله دلارینا او هو عالم بالمعتدین او استعرب خپویږي پاچا ما چاغه هدایت مندون کړي هدایت باندې دي ناغي باندې الله خپویږي الله په عالم دی دې زنا فکلوا مما ذکر اسم الله علیه دینا بلا حصہ شروع کیږي او په دې کې بیا خبره د خراس کاک وغیرہ د حرمت او د حلت و خبرې پکې دي خوراک کا خبرې پکې دي ان شاء الله سبب